الله من الشيطان الرجيم الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم د سورة الانفال دویمه حصہ کې دا دویم باب دی په دې دویم باب کې الله تبارک وتعالى د جهاد قوانین بیانوي دا قوانینونه یو دا دی الله پاک خپل خوږ نبی علیہ السلام ته فرمایي مؤمنانو ته په جهاد باندې تیزی ورکړه او د مؤمنانو په زړونو کې د جهاد شوق مینه او محبت واچو او د جهاد اجر ورته بیان کړه چې په جهاد کولو کې څومره اجر دی څومره ثواب دی څومره بدله ده او به قانون بیانوي چې مؤمن به د کافر سره مقابله کوي یو په یو خو څه خبره نه ده بلکې لس مؤمنان به د سلو کافرانو سره مقابله کوي میدان به ورته نه پریږدي یعنی یو مؤمن به د لسو کافرو مقابله کوي او کتنې او تختیدو میدان ورته پریښود ګناهګار وي اولی به د لسو سره مقابله کوي ځکه چې مؤمنانو سره د الله امداد دی او کله چې یو بنده سره د الله امداد او نصرت وي نو هغه ته د چا نه یره څه پکار ده نو مؤمن سره چې کله د الله امداد شریک دی مؤمن به په میدان جهاد کې نه ویریږي او د لسو کافر سره به یو مؤمن مقابله کوي پدې به هغه مؤمنان پویدل چې د کوم مؤمنانو په زړه کې واقعي صحیح او سوچو مضبوط ایمان هغه ته چې کله دا حکم راغلی ناغو به دا ویلي چې الله موږ ستاسو د دین د پاره د لسو سره نه بلکې د سلو سره خو به مو جنګیږو یو زبه د سلو سره مو جنګیږو زیت نه زیت مرګ دی کنه او مرګ چې د الله په دین کې وي نو د دین الله بهتر او غوره خبره څه ده د دې وجه نه الله تبارک وتعالى مؤمنانو ته دا حکم کړو چې یو مؤمن بدلسو کافر سره مقابله کوي
الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي یا ایها النبی، اے نبی اے زما محبوب حرض المؤمنین، تیزی ورکو ترغیب ورک مؤمنانو ته علی القتال په جهاد کولو د کافر سره، ان یکم منکم 20 کچری وی پتا سو کی شل کس مسلمانان صابرون صبر کو ان کی یغلبو دود غالب شی 200 پدوسو کافر باندې، و ان یکم منکم او کچریوی منکم پتاسو کی 100 سل کس مسلمانان صبرناک یغلبو دود غالب شی 1000 پزرو کسانو من الذین دعا کسان نکفرو چی کفر کڑی بانهم په سبب د دې چې دو کافر چې دي قوم داسی او قوم د لا يفقهون چې نه پوهیږي دو. د آیت کریمه خو به دا ورپسې آیت د دې به وروسته موږ وضاحت کوو ان شاء الله. خو بیګا درس کې چې موږ خبره کړې وه چې الله د مؤمنانو په زړونو کې محبت او مینه اچوي، نو په دې یو کس ماته وایي چېرې دا مؤمنانو په منځ کې محبت او مینه دا دومره غټ څیز دی، نو ماته تعجب هم راغی چې کله قرآن او احادیث یو څیز ته دومره اعتبار ورکوي، واقعي چې دا غټ دی. بیا مؤمن چې مؤمن وي پکار دا دی چې د په زړه کې د بل مؤمن ته محبت او مینه وي. د دې وجه نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایل چې یو رورولي د نسب ده او یو رورولي د ایمان ده، لیکن صحابه کرامو په عمل دا ښکارا کړی و چې د نسب د رورولۍ نه د ایمان رورولي مضبوطه ده. او بخاری شریف 2 جلد کې موږ ته ننم په درس کې دا تیر شو چې په یهودو کې یو سردارو داغه عادت او کار داو چې هغه به د مسلمانانو خلاف مشرکین او کافر سره به مالی تعاون کو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے عزتی وای کوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امر و فرمایلو چې دا سړی به څوک مردار کی، تاسو ته پته شته به وګورئ یا چانه تاسو کوي. د دې د مرګ پسې چې کم صحابه کرام تللی دي، نو امیر عبد الله ابن عتیق او پدې کې یو بل صحابي دی، هغه صحابي او دا يهودي سردار دا دواړه رضاعي رونه څه شو رضاعي رونه، دا دواړه رضاعي رونه دي. لیکن کله چې دا يهودي د الله د دین مخالف دی، نو دا صحابي خپل رورولۍ ته نه ګوري چې دا زما رضاعي رور دی او زه د دې مرګ پسې ولې لاړ شم. خو چې کله ولیدل چې د الله د دین او د ایمان نه مخالف دی، نو دا ورپسې لاړه. د دې صحابي نوم دی ابو نائله، نوم خو بل دی خدا کنیت دی. نو هغه يهودي سردار چې دی سلام ابن ابي الحقيق، هغه ته ښځه وایي چې دا څوک دی چې ته وروځې په دې شپه کې؟ نو هغه ورته وایي مړې دا خو یو پلان کې دی، یو چې دی زما رور راغلی دی، رور مې راغلی دی، نو زه اوس وروځم. او بیا دغه صحابي د اخوت ایمانی په تقاضا باندې چې دو ایمان رور ولیدا هغه يهودي سردار مرداري دینه. تاسو اندازه لګوئ چې د نسب د رور ولینا د ایمان رور ولی څومره مضبوطه ده.
او دار ورولي او محبت راځي د الله په دین باندې. منګ تاسو چې سوچو کو زمنګ پمنس کې چې کمې ده نو هغه دغه وجه ده چې ایمانداری کم ده. دا مسلم شریف دویم جلد او بیگا ماده نه روایت ویلو. دغه روایت یو څو درته زبېوم بیا غنه بعد تاسو ګورئ چې په اسلام کې مین او محبت د یو مسلمان د بل سره دا څومره ضرور دی. دویم جلد د مسلم 317 صفحه ده. هغه دو روایت چې ما بیگا ویلو نو هغه یو روایت دا دی. ابو هريره فرمایي وی الله پاک بو فرمایي یوم القیامه اين المتحابون، هغه دو مسلمانان چې یو بل سره د الله د رضا لپاره محبت کې هغه چرته دي. بجلالی زما د خپل جلال او په عزت قسمی. اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي، نن بز په خپل سوري کې هغه ته ځای ورکوم چې نن بزما د سوري نه بغیر بل سوري بنئ. او دویم روایت ما ویل واغم د ابو هريره رضی الله عنه نه دی. و یو سړی د خپل مرګري ملاقات ته بل کلی ته روانو. الله ورته لارې کې ملائک کینو چې کله دا سړی ملائک ته راورسېدل نو ملائک ورنه تپوس کوي چې ته چېرته روان یې؟ او ورته وایي چې زه دغه بل کلي کې مې یو ورور دی د هغه ملاقات ته ورځم. نو ملائک ورته وایي څه نیکي در سره کړې چې د هغه بدله ورته پوره کول غواړې؟ او ورته وایي لا غیر انی احببته فی الله، صرف دومره ده چې زما د سره د الله د رضا لپاره محبت دی. نبی ورته ملائک ځانو خوده چې زه د الله د طرف نه را لېږلې شوی ملائک هم تا ته او واوره دا خبره بأن الله قد احبک کما احببته فی، چې الله هم د تا سره محبت کوي لکه څنګه چې تا د پلان کې سره څه کړی دی محبت د الله د رضا لپاره شروع کړی دی. دا ګوره د محبت احادیث دي. د دې په مقابل کې د بغض او د کینی روایتم امام مسلم په 315 صفحه باندې پام دی دویم جلد کې نقل کړی دی. دا انس رضی الله عنه روایت ته وی نبی علیہ السلام فرمایل لا تباغضوا، یو بل مسلمانانو سره بغض مکوي. ولا تحاسدوا، یو بل سره حسد او کینه مکوي. ولا تدابروا، یو بل تشاګان ماړوي مخه پکې یو بل نه. وکونو عباد الله اخوانا، او د الله رونو د الله پاک بندگان او خپل منځ کې رونه شي. او ندی جایز مسلمان ته ان يهجر اخاه فوق 3 چې د 3 ورځې نه بل سره خبرې بند کړي. همدغه روایت ابو ایوب انصاری نقل کړي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مسلمان ته جایز ندی چې د خپل مسلمان رور سره د 3 ورځې نه زیاتې خبرې بند کړي. یلتقیان چې دواړه یو بل سره مخ کیږي فیعرض هذا، د داغه نه مخاړی او هغه د دنه مخاړی او په دو کې به غوره هغه انسان وي چې چا اول سلام شروع کم. بل روایت د ابو هريره نه دی، هغه کې دی وی یو بل سره حسد مکوي، یو بل سره بغض مکوي، یو بل سره شاګانې ورته ماړوي، یو بل په بیع باندې بیع مکوي چې ګونی یو مسلمان یو سیز اخلي نو ته په مور ټوپ کوا بس صبر وکړه، کاغه واغست واغه سره جوړ شو خدا کني بیا به ورسته تواخلي. وکونو عباد الله اخوانا، بیوی المسلم واخو المسلم، مسلمان د بل مسلمان رور دی، په خپل بم ظلم پنه کوي، د بل چا ظلم ته هم نه حواله کوي، سپک بیم نه غني. او به نبی علیہ السلام فرمایل چې تقوا په دې ځکه د خپل سینې مبارک ته اشاره وکړه، درې ځلې دا خبره وکړه. او به سوي وی به حسب امرئ من الشر، انسان تام دومره شر او ګناه کافی ده چې د مسلمان رور چې د هغه سپک غني. او به وی هر مسلمان په بل مسلمان حرام دی، وینم په حرام ده، مالم په حرام دی، او عزتم ور باندې څه دی حرام دی. او بیا د ابو هريره نه بل روایت ته وای د جنت دروازې چې دی د پیر او د زیارت په ورځ باندې کولاویږي، الله پاک هر بنده ته بخشش کوي
چې هغه شرک نه کړي د الله سره مگر هغه دوه کسانو ته الله بخشش نه کوي چې د بل مسلمان رور په منځ کې ورانه نو ملائکه ته ویل شي چې تاسو دوی ته صبر وکړئ تر څو چې دو جوړه نه کړي عمره پورې تاسو هم دې ته انتظار وکړئ او د دو داخله به جنت ته نه کیږي همدغه روایت لاندې بل دی او هغه روایت نقم د ابو هريره رضی الله عنه نه دی وی په هفته کې 2 ورځې الله ته د بندگانو اعمال پیش کیږي زیارت او په پیر باندې الله پاک ټول بندگانو ته بخشش کوي چې چا شرک نه کړي مگر هغه بنده ته هغه 2 بندگانو ته بخشش نه کوي چې د بل مسلمان په منځ کې نالګي وي نو ملائکه ته ویل شي چې دو ته صبر وکړي تر څو چې جوړه نه کړي دا روایت تاسو په خپل واوریدل د دین تاسو اندازه په خپل لګولې شي چې د مسلمان سره محبت او مینه دا څومره اهمه ده او یو د بل سره کینه او بغض دا څومره نقصان کوي ما خو بیګا معرف القرآن روانه غستم خو معرف القرآن په دې وګ تفصیل کړو نو ما زکه پرې خو ده لیکن د دې کس د وضاحت لپاره زویم دې فرمایي چې تاسو اکثر په اردو پوهیږئ نو وي اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں کی قلوب میں باہم الفت و محبت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ اس کے انعام کو حاصل نہیں کیا جا سکتا بلکہ حصول انعام کے لیے اس کی اطاعت و رضاجوئی شرط ہے بیوی وی په جماعتونو په افرادو د دو په منځ کې وحدت او اتفاق دا یو داسې سیز دی چې هر څوک د دې په فایدمن کېدو باندې هغه قائل دی وی چې را اتفاق او اتحاد کې فایده شته کدا د کم مذهب والا وي او کم فکر او د سوچ والا وي او هر یو سړی چې د کوم خلکو اصلاح کوي او د اصلاح په سوچ او فکر کې وي نو داغه کوشش دا وي چې زه د دو په متفق کېدو باندې کوشش وکم او دا سره په خپل منځ کې متفق کوم بیا وی لیکن عام دنیا اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ دلوں کا پورا اور پائیدار اتفاق ظاہر تدبیروں سے حاصل نہیں ہوتا ټول خلق په دې پوهیږي چې په زړونو کې پایدار اتفاق مضبوط اتفاق دا په ظاهري تدبیرونو باندې نه کیږي دا صرف د الله تعالی په اطاعت او د الله پر رضا باندې کیږي قران حکیم هم دې خبره ته په یو آیت کریمه کې اشاره کوي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اختلاف او تفرقین ځان بچ کئ او په خپل منځ کې رورولي قائمه کئ او رورولي بم قائميږي په دې باندې چې ټول د الله په قران باندې او د شریعت اسلام په دین باندې مضبوط چې د ټول دا دین اونې سه او په دې باندې عمل وکړي نو استاسو په منځ کې به خپل اتفاق راشي او اختلاف بچ دے دا ختم شي بیاوی رائے کا اختلاف دوسری چیز ہے په منځ کې د مسلمانانو په خپل منځ کې د رائے اختلاف چې دا جدا خبره ده د چا به یو رائے د چا به بل رائے په صحابه کرامو کې دا اختلافونه د چا به په مسله کې یو رائے و د بل چا به بل رائے و هغه تفصیل زه اوس نشم خود ډیر صحابه کرامو د یو بل سره پرای کې اختلاف یو مسله به یو صحابي یو شانت ذکر کوله بل شانت ذکر کوله خود دې سرم د صحابه په خپل منځ کې کینه بغض نو نه د شي کړي دي چرتا یو بل ته سلام پرې خبره بند کړي ولی چې زما د دې سره په مسله کې اختلاف دی او به وي اور جب تک اپنے حد کے اندر رہے یعنی درائے دا اختلاف چې کله په خپل حد کې وي تفرق اور جھگڑے کا سبب کبھی نہیں بنتا جھگڑا فساد جبھی ہوتا ہے جبکہ حدود شریعت سے تجاوز کیا جائے کله چې د حدود د شریعت نه څه وشي تجاوز پکې وشي دا نن منګ چې په منځ کې اختلاف راځي د دې وجه دا ده بیا وی آج اتفاق تو سب پکارتے ہیں مگر اتفاق کے معنی ہر شخص کے نزدیک یہ ہوتے ہیں کہ لوگ میرے بات مان لے تو اتفاق ہو جائے زکدار چامدا سوچ دے چې زما خبر او زما رائے زما مسله چې د بس دا صحیح ده
और दूसरे भी इत्तेफाक के लिए इसी फिक्र में होते हैं कि वो हमारी बात मान ले तो इत्तेफाक हो जाए। हालांकि जब रायों का इख्तिलाफ अहले दियानत में नागुज़िर और ज़रूरी है तो ये ज़ाहिर है कि अगर हर शख्स दूसरे के साथ मुत्तफ़िक़ होने को इस पर मौक़ूफ़ रखे कि दूसरा इसकी बात मान ले तो क़ियामत तक आपस में इत्तेफाक नहीं हो सकता। और नन मंग पामदी ज़रूर क्यों करना और सो गोई चेहरा जमा खबरा जमा राय जमा मसला दा सही दा और खलक बमा सरा दा मनी कमनी इत्तेफाक दो कन मनी नो बस इख्तिलाफ भी कमंग दी तो सोचुकू जमंग दा उम्मत नन पामदगा तकसीम शो अबे वही पकार खुदा दा चपदी वक्त की द्वाड़ा डले दादा यो द्रेम कस खबर उमनी और द्रेम कसम अगर कस की देशी चिपागफ दागा पर फैसले के द गलती इम्कान नवी अवगा द अल्लाह किताब दे द नबी सलाम अहादीस थी बलियो आयतिम नकल करे इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमान वद्दा आगा कसान ची ईमान वी और अमलून नेक कई अल्लाह बददो पमंस की मिन और मोहब्बत वाचई नबी लिखी चगोरा ईमान और अमल सालिह के पाबंदी दल तलिकी चे हकीकी मोहब्बत व मोहब्बत पैदा होने का असली तरीक़ा ईमान और अमल सालिह की पाबंदी है। यानी कतवाड़े च पमंस के हकीकी मोहब्बत व मिन राशि ददी असली तरीक़ा दादा चे ईमान और अमल सालिह पाबंदी पकी नन उगोरा मंग बयो मसला निवली खुदा ईमान और अमल सालिह पाबंदी निश्ता अबे वही इसके बग़ैर अगर कहीं कोई इत्तेफाक व इत्तेहाद मसनूई तौर पर कायम कर भी लिया जाए तो वो महज बेबुनियाद और कमज़ोर होगा। अगर इत्तेफाक न पाती कीगी और दा पस्तर को बांधे मंगूरू चिप मामूली पमंस के पखबर बांधे दा इत्तेफाक़ों न ख़त्मेगी जमंग इत्तेफाक ददे द नश्तवाली वजह दगदा च जमंग पमंस की द अल्लाह रज़ा निश्त दे द शरीयत पाबंदी निश्त दे द अर चा सोच और फ़िक्र खपल ख्वाह और आया दा मंग जान त द दिन च दे द खपल ख्वाहिश नम दिन जोड़ कड़े चिजड़त रत सवई आगा पस मंग रवानियो कदबल खबर सहीम वी खोच जमा द सोच और द फ़िक्र न खिलाफी जमा बाग सर इख्तिलाफी और पदगा बाज़ी इख्तिलाफी मसलों के चकम पर शरीयत की दीन न पदी बुग़्ज़ को और यो दबल दडल कसान पजान नशु बर्दाश्त कवले हालन की दा मसले मंग तद सहाबा किराम न रागली दी और न दागो पमंस की दुमरा इख्तिलाफ हो न कि न बुग़्ज़ हो पता वो लगे दा च दा मंग चको न दा अल्लाह रज़ा न दा कदा दा अल्लाह रज़ा वे न बेब जमंग पमंस की कि न बुग़्ज़ न रातले ददी इख्तिलाफ सरब द सहाबा किराम पशान त जमंग पमंस की मिन मोहब्बत वे खुच निश्त दे न दा दे खबर आलामा व दलील दे च जमंग पजड़ुन के दा अल्लाह रज़ा निश्ता दा कम चमंग सको न दा जमंग पल ख्वाहिश थे पल डलाबाजी दा और ददे वजह न मंग पे इख्तिलाफ के अख्तयु बेगामी वेलू चे इमाम इब्न कसीर दान कई चावल ददे उम्मत न चूचतीगी न मोहब्बत व मिन बऊचतीगी नन गोरई दो कसान बस सब के उदरीगी उगबई मिलाव कड़ी पेबई मिलाव कड़ी खुजड़ू न बई मिलाव नहीं जुड़ू न बई सर न मिलावीगी वजह बचई वजह दादा च मंग द दिन नखपल ख्वाहिश जोड़ कर दे जमंग पजड़ के आगा सीज दिन दे च मंग तजड़ चवई का जमा जड़ मातू वेली चरोर सर औराना का बस जमा बवराने कप मामूली खबर में इख्तिलाफ रा गए ठीक द जबद कुरान तिलावतम को मुंजबम को मनोर बम ने का अमाल को हो जमा तजड़ू वेल च दे रोर सर बस जनोर रोर वली न को बस जड़ पसे बजरवान न तो पखपल सोचो का चितम मोमिनी और मोमिन तो पकार दादी च मोमिन दे द मोमिन सर मोहब्बत की लरे हो सके चिस्ताखपल नसबीर और सर ताल्लुक निश्ता न दे नोर लोय आलामा न खबर दी सही च जमंग दा अमल गुनिया अल्लाह तब कबूल नहीं ददे वजना सोच पकार दे मोहब्बत और मिना द मुसलमानान पमेंस की द अल्लाह द रज़ा द पारा दा ज़रूर वाहमदा दराय इख्तिलाफ बम राजी प मसलों के बम इख्तिलाफ राजी हुकमंग पदे बांधे ताल्लुक़ ख़त्म को
زمنګ د یو بل سره کینه بغض پیدا وشي نو دا به د ښکارا علامه او دلیل وي چې زمنګ داسیز الله تقبل نه دی. دام دا چې د الله د رضا د پاره چا سره کینه بغض ساتل دام دین دی. خدا پاغه صورت کې دی چې کله هغه واقعي د الله په دشمنی کې واقعي کړي ابي دیني کوي ګناه کوي چې بي دیني او ګناه نه کوي او د شریعت خلاف نه کوي او په مسله کې تا سره اختلاف دی او ته داغه سره کینه بغض ساتي نو پخپل ځان به سوچو کا چې دا سیز ستا خطا دی او ته په خطای او په غلطۍ کې اخته ای. نو محبت او مینا دا د مسلمانانو په منځ کې اهم سیز دی. بیا الله نبی ته فرمایي چې مسلمانانو ته په جهاد کولو باندې تیزی ورکا. ان یکم منکم 20 صابرون کوي پتاسو کې شل کس مسلمانان صابرون صبر کون کی. دا صبر کون کی څه معنی؟ علماء کرام فرمایي چې د صابرون نه مراد هغه کسان دي چې د جهاد په تکلیفونو باندې به صبر کوي ثابت قدم به ولاړی او په جنگ کې چې په د کم تکلیفونه راځي هغه به د الله د رضا د پاره برداشت کوي نو د صبر کوونکو نه دغه مراد دي. کده شل کسانو یغلبو 200 دو د غالب شي په 200 کسانو باندې. یغلبو لفظی معنی خدا غالبی کې به په 200 کسانو خو تفسیر تیسیر او دغه رنگ امام ابن کثیر دواړو په خپل تفسیر کې ویلي دي چې دا یغلبو د ګریمرو په لحاظ باندې دا جمله خبریه ده خو په معنا د امر سره ده. معنا دا چې غالب دي شي او تفسیر کابلی کې ویلي کی چې دو د دسې جنگ وکي دومره په بهادرۍ د او جنگيږي چې نتیجه دار اوځي چې دوی څه شي غالب او زورور شي 200 په 200 کسانو باندې. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 او کچره پتاسو کې سل کسا همدغه سے صبر کون کې او صحیح مؤمنان وي نو دو د جنگ او جهاد وکي یغلبو چې دو د غالب شي الف من الذين كفروا فزروا هغه کسانو باندې چې کافرانی بانهم په سبب د دې چې دا کافران قوم انداسی او قوم دې لا يفقهون چې نه پويږي وسنه پويږي نه پدې باندې تفسیر تیسیر ډېر خسته خبره کړې ده. هغه وی لا علم عندهم بما اعد الله تعالی للمجاهدین. دا کافران پدې نه پويږي چې الله مجاهدین ته د جهاد په بدله کې څومره اجرونه تیار کړی دي. نو د دې وجنه کافران چې جنگيږي نو د دنیا د ګټې د پاره او د خپل ملک پراخولو د پاره جنگيږي او مسلمانان تاسو خپل مقصد پیژنئ چې تاسو د جهاد مقصد د الله دین غالبول دي او د الله دین پر دنیا باندې عام کول دي او د الله د مخالفت نه خلق منی کول دي او د الله د طرف نه لوی اجر حاصلول دي او دا ټول داسې خبرې دي چې دا په مسلمان کې بہادری راولي صبر باندې کلکې او په جهاد کولو باندې کلکې. نو کافران په دې راز نه پويږي تاسو په پويږئ لہذا تاسو یو کس د لسو په مقابل کې و جنگيږئ او سل کسا د زرو په مقابل کې څه شي و جنگيږئ. داول حکم یو مسلمان بدلسو نه تختید ک تختیدل وی ګناګار وو. ورپسې آیت کې الله نرمي راولې غلا الان خفف الله وس الله سپکواله وسانی وکړه عنکم دتاسنا او دا حکم درته معاف ک نرمي درته پکې وکړه وعالم او الله ته پته و ان فیکم ضعفا چې یقینا پتاسو کې کمزورتیا ده. فین یکم منکم 100 کچره پتاسو کې سل صابرتن صبر کون کې مسلمانان وي یغلبو نو د په جنگ کې غالب شي 200 په 200 کافر باندې. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ او کچری وی پتاسو کې زر مسلمانان صبر کون کې یغلبو نو د غالب شي 2000 په 2000 کافر باندې باذن الله د الله په امداد او د الله په نصرت سره. والله مع الصابرین الله مرګره د صبر کوونکو سره. دا حکم کې الله نرمي راوستله او نرمي داوا چې اوس به یو مسلمان
د لسو په مقابل کې نه جنگيږي بلکې یو مسلمان به د دو کافرو په مقابل کې سکیږي جنگيږي به او د دو کافرو نه به یو مسلمان نه تختی که او تختی دا نه دا به ګناهګاری او تاسو هغه حدیث اوریدل دي چې وتولی یوم الزحف د جنگ د میدان نه تختیدل دا په کبیره ګناہونو وو غټو ګناہونو کې یو ګناه ده نو که یو مسلمان د جهاد په میدان کې د دو کافرو نه او تختیده نو دا به سخت ګناهګار وي البته کپدی کې د مؤمنانو هغه صفات نوي چې هغه صبر کول دي نبی تفسیر تیسیر کې لیکي کبه دا مؤمن چرتا د دوونم او تختیده نبی بدا ګناهګار نوي ځکه چې الله د دې مؤمن په باره کې ویلو چې دا مؤمن چې دا صبر کوون کې مؤمن وي او دا واقعي پوخ او مضبوط او کلک مؤمن وي نه دا به د دوونه نه تختی او دا چې د صحابه کرامو تاریخ سره وګوري نو صحابه کرامو په ټولو جنگونو کې همیشه د ډیرو کافرو سره مقابله کړې ده یو صحابي هغه د احد په جنگ کې جنگیده بیا وروسته چې کله شهیدان لیدل کېدل نو د په خوا شا کې اته کس مړه پراته او د په منځ کې مړ پروتو شهید شوی نو پته ولګیدا چې دا ته واړه دې څه کړیو مړه کړیو لگا نو هغه د صحابه کرام چې مضبوط ایمان او د مضبوط ایمان د وجنه یو کس د ډیرو سره جنگیدل دي یا په بخاری کې واقع ده د غزوه الرجیع پاغه کې لس صحابه کرام دي نبی له سلام استولی یو کار د پاره او ورپسې د کلینا سل صحابه کرام راوتل او دا لس صحابه کرام دا غو سره جنگیدلی دي نو ګوره دلته یو صحابي د څو مقابله وکړه د لس کافر وکړه کنه او حالن کې د لسو کافرونه مسلمانان ته اجازه تو چې تاسو وتختی کورنه وتختیږي نو د دې اجازه شته نو صحابه کرامو دا کړی دي په دې عملم کړی دی لیکن الله په دې حکم کې نرمي راولې غلا چې یو مؤمن به اوس د دوونه نه تختی او که د دوونه کافر زیات وي او مؤمن او تختی د نو ګناهګار بنئ کبه مو جنگي د نو دا به بهترین جهاد وي د او الله پاک به ډیر اجر ورکړي یا ایها النبی اے نبی حرض المؤمنین تیزی ورکو ترغیب ورک مؤمنانو ته علی القتال په جهاد کولو د کافرو سره ان یکم منکم کچریوی منکم پتاسو کې 20 شل کسا مؤمنان صابرون صبر کون کی ثابت قدم او د جهاد په تکلیفونو صبر کون کی پاخو مضبوط ایمان والا یغلبون دود غالب شي 200 په 200 کافر باندې و ان یکم منکم او کچریوی پتا سو کې 100 سل کس مجاهدین د مضبوط او کلک ایمان والا او صبر کون کی یغلبون دود غالب شي الفن پزرو کافرو پزرو کسان من الذين دعا کسان کفرو چې کافران دي بانهم په سبب د دې چې دا کافر ولید ور باندې غالب شي وای په سبب د دې چې دا کافر قوم داسی او قوم د لایف قوم چې نه پويږي معنا دو نه پويږي چې په دې جهاد کې الله مؤمنانو ته څومره اجر نصیب کړي دي او مؤمنان دا جهاد د څه د پاره کوي او مونږ دا جنگ څه د پاره کوي الان اوس چې خفف الله اسانی راوستل الله پاک عنکم دتا سن په دې حکم کې نو یو داغه مقابله د لسنه دا معاف کړه وس یو په دوو باندې شو وعلم ان فیکم او معلوم الله تعالی ان فیکم چې یقینا پتا سو کې ضعفن کمزورتیا دا یو بدل سو کسانو مقابله ونکړې شي فَإِنْ منکم کچریوی پتاسو کې 100 سل مسلمانان صابرتن صبر کون کی او مضبوط ایمان والا یغلبو پکار د چې دو د غالب شي 200 په 200 کافر باندې و ان یکم منکم او کچریوی پتاسو کې 1000
زر کسه مسلمانان صبر کون کې او مضبوط ایمان والا یغلبو پکار دې چې دوی غالب شي الفین په 2000 کافر باندې باذن الله دا غلبه په حکم د الله وی دا بستا سو پاس باب او په مټو باندې نه والله والله پاک دې مع الصابرین مرګره دې صبر کوونکو سره سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت اللهم تقبل منا وصلى الله